السلام علیکم. په نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله د ژوند په مزو کې به عزتمندو. یو بل ډیره زیاته دردونکې واقعه رامخې ته شوه. پېښور پختاباد کې دوه جینکو په رڼا ورځ دوه ښایسته هلکان ډیر په بې دردۍ سره قتل کړل. هغه هلکان یې ولې قتل کړل؟ د هغوی ګناه څه وه؟ دا جینکۍ څوک وي؟ دوی سره څه ظلم زیاتې کړی و چې دوی دوه ظلمي هلکان قتل کړل؟ وجه څه وه؟ راځئ عزتمندو دغه ټول معلومات تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو اخیره پورې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک زموږ چینل کې نوي وي نو سټار کلیک چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ښه کې ورسره د ټلۍ نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو پېښور پختاباد کې ډېره زیاته دردونکې واقعه رامخې ته شوه. دوه جینکو په رڼا ورځ دوه زلمي هلکان ډېر په بې دردۍ سره قتل کړل چې په هغې کې یو واده هم کړی و، دوه بچي وو او بل د قرآن حافظ وو. دغه هلکان یې بې ګناه قتل کړل. د هغې هلکانو هیڅ ګناه هم نه وه. دې جینکو سره هیڅ ظلم زیاتې نه و کړی. دې دوه جینکو کې یوه جینکۍ د هغې هلکانو ورور ته واده شوې وه. هغه هلک او هغه جینۍ یو بل څه اوران وو. هغه جینۍ بهر نه پرېښودله او دا به بهر تله. په دغې وجې دغه سړي وشرله، مور کره لاړه. څو ورځې پس بیا د هغه ځای نه د هغې جینۍ مور او د هغې جینۍ پلار درې واړه رالل او د هغې هلک دوه زلمي وروڼه یې ډېر په بې دردۍ سره قتل کړل چې د هغوی په هغې کې هیڅ ګناه هم نه وه او دغې کور والا د هغې هلک بدله د دوی نه واخیسته. عزتمندو دا وګوره دا لا کم خل شروع دی. یو جینۍ غلطي هم وکړي او بیا هغه غلطي نه مني. د هغې زلمو هلکانو پلار انصاف غواړي، وایي چې موږ ته دې انصاف میلو شي، موږ سره ډېر زیات ظلم شوی دی. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نوې معلوماتي ویډیو. که چېرې زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ د چینل مخه ضرور سبسکرایب کړئ او ښه کې ورسره د ټلۍ نشان خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.